د اشراق نفل به 100 رکعاته کې او د چاش نفل به 100 رکعاته کې، کم از کم 100 رکعاته دی او زیات نه زیات 100 رکعاته دي. بل مسله دار چې د دې ټیمونه کم دي. د اشراق نفل د کم ټیم نه کم ټیمه پوری دي، دغه شان د چاش د نفل ټیمو دا کم ټیم نه کم ټیمه پورې دی. او درې مدار چې د دې نیت بسنګ کې، د اشراق د نفلو نیت بسنګ کې او د چاش د نفلو نیت بسنګ کې، نو په دې ضروري مسلو باندې ځان پوهه کوي. ګوره جی اول مسله د اشراق د نفلو د تعداد وکا چې دا به 100 رکعاته کې، نو ګوره کم از کم 2 رکعاته دي، کم چې حدیث کې نقل دي کم از کم 100 رکعاته دي 2 رکعاته دي، او زیات نه زیات کې وسړی کوي د اشراق نفل نو 4 رکعاته دي. کې د دې نه زیات هم کېږي، داسې نه ده چې شپږ وته نه کېږي، زیات هم کېږي، خو که یو سړي سره دغه عمره موقشته نو کم از کم د 2 وکړي، که لږه زیاته موقشته ورسره نو زیات نه زیات د 100 وکړي 4 رکعاته دي وکړي. صحیح شوله. اوس د چاش نفل سودی نو هغې کم از کم 2 رکعاته دي، د ساخ نفل چې ورته وایي، او زیات نه زیات 12 رکعاته دي چې یو سړي سره ټیم شته دی، دا ډیره غوره او بهتره خبره ده. او که متوسط کوي که نه نو 8 رکعاته دي وکړي. صحیح شو. لکنه دا اوس تا په مصروفیاتو باندې بنا ده چې تا تر 2 رکعاتو موقع ملاویږي نو موقع مه میس کوه، کم از کم 2 رکعاته خو که چې د ساخت او د اشراق د نفلو کم فضیلت دی هغه درته څه شي حاصل شي. او که زیاته موقع شته نو 4 وکه، د ساخت هغه 8 وکه، 12 وکه، که زیاته موقع شته دا ډیره څه ده غوره خبره ده. اوس د دې ټیمونه کم دي، نو ګوره د اشراق د نفلو ټیم چې کله نور وخیږي د هغې نه 10 منټه وروسته نفل روا شي، ته د اشراق نفل کولی شي. او بهتره دا د عالمانو چې 15 منټه 20 منټه صبر وکړي او بیا د اشراق نفل وکړي نو بالکل کولی شي. اوس دا د اشراق د قضا کېږي کله او وروسته کېږي که نه کېږي نو دا خبره درته کوم، خو چې دغه عمره ته پوه شي په دې مسله. صحیح شوله. اوس د چاش د نفلو ټیم کله نه شروع کېږي نو دا چې کله نور وخیږي که نه نو د هغې نه 1.5 غنټه وروسته یا 2 غنټې وروسته دا د ساخت د نفلو څه دی بهتر ټیم دی. لکه اوس د دې ځای د حساب مطابق د پېښور د 400 مطابق نور 6 بجې خېږي نو 9:30 بجې صحیح شوله که نه یا 8 بجې دا د ساخت د نفلو بهتر ټیم دی چې دغه ټیم یې څه کې دا وکړي. په دې به هم تاسو پوه شوي یې. اوس د اشراق د نفلو هغه مخصوص فضیلت نه دی، هغه مخصوص فضیلت اله حاصلیږي چې کم سحر جمع وکړي او په خپل ځای باندې ناست او بیا نور وخیږي او اشراق ټیم روا شي او 2 رکعاته نفل وکړي د کامل حج او د کامل عمرې ثواب چې حدیث کې ویلې، نو هغه دغه دی چې د سحر مونځ پسې سړی کینی. او که چاته عذري هغه بیا بله خبره ده، هغه له انشاءالله چې الله جل شانه څه ورکړي فضیلت ورله ورکي. اوس د دې نیت به څنګه کې، نو نیت اصل د زړه دی، که په خوله رام نشي چې ستا په نیت کې دا چې د اشراق نفل کوم بس 2 رکعاته مونځ کوم خاص الله تعالی الله اکبر ستا د اشراق نفل شو، د چاش مونځ کوم 2 رکعاته مونځ کوم خاص الله تعالی الله اکبر، په نیت کې خوشته چې د ساخ نفل کوم بس دا. که چا په خوله راوسته 2 رکعاته نفل اشراق مونځ کوم صحیح شوله خاص الله تعالی، اشراق ویل پکې ضروري نه دي 2 رکعاته نفل کوم، دغه شان د ساخت ټیم یادول پکې ضروري نه دي 2 رکعاته نفل کوم، خو که چا یاد کو نو نیت څه دی جی دا صحیح دی چې تاسو په دې مسله باندې پوهیږئ. اوس هغه ضروري خبره وکړه چې دا یاد ساته چې د ساخت او د اشراق نفل دا ګورې د نور د خطو نه والا تر د زوال د ټیمه پورې دا قضا کېږي نه. عوامو کې دا مشهوره چې د اشراق نفل نور خطو پسې نږدې ونه کړه بس وایي دا قضا شو، دا قضا نه دی، 2 غنټې پس هم کېږي 3 غنټې پس هم کېږي صحیح شوله که نه، نو دا وروسته هم کېږي. دغه شان د ساخ نفل هم دی، یو سړي سره ټیم نشته ډیوټۍ لوزي چرته ځي نور د خطو نه وروسته د چاشت او د اشراق نفل په یو ټیم وکړه نو 2 کېږي، او د اشراق د چا نه اوس پاتې شو نو وروسته 2 غنټې پس هم کېږي. ښه نو چې په دې مسله باندې تاسو پوهه او نور مسلمانان په پوهه کوي هغوی ته مو رسوئ نو دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی. 1953 کې یو ډیر لوی تحریک وچلیدو د لاهور په ځمکه باندې د ختم نبوت د دفاع دپاره، چې په دغه تحریک کې 10,000 نوجوانان په یو ورځ باندې د لاهور په ځمکه شهیدان شو. ای زما د دې وخت نوجوانانو رونو دا وړه خبره نه ده، 10,000 چرګوړي وجل په یو ورځ کې ډیر ګران کار دی. 10,000 نوجوانان د ختم نبوت د دفاع دپاره د لاهور په ځمکه باندې د 1953 په تحریک کې شهیدان شو، چې د ختم نبوت زنده‌باد ناره به یې لګوله، د هغه طرف نه په فایر کېدو او شهید کېدو به. او بل یو ناشنا خبره درته وکم چې دې مشرانو دا عقیده منګ او تاسو ته څومره په قربانو را رسوله
اچولې ده. د لاهور په ځمکه باندې د چغې او سوري جوړې دي، د آهو فغان جوړ دی او پتنګان راځي په شم رسالت باندې د ختم نبوت په عقیده باندې پتنګان راځي قربانیږي، یو جنج تیریږي، یو بارات تیریږي او چې کم د ناوې گاډی دی په هغه کې چې کم د مور ناسته ده، زوی ناسته دی، ناوې ناسته ده، دا مور د خپل بچی نه تپوس کوي چې بچیه دا نن څه چل دی چې د لاهور په ځمکه باندې دومره شور جوړ دی، د لاهور په ځمکه باندې دومره جګړه جوړه ده. بچی مور ته په جواب کې وایي مور د ختم نبوت په عقیده باندې خلک قربانیږي، څوک چې د ختم نبوت زنده‌باد نعره لګي د هغه سایډ نه په فایر کیږي او شهید کیږي، دا د ختم نبوت په عقیده باندې جګړه ده. هاي هاي د مور د جذبې نه قربان شم. مور بچی ته وایي بچیا لاړ شه کوشه، خلک د ختم نبوت او د شم رسالت چې کم دی په عقیده باندې قربانیږي او ته لګي ودونه مناوې، ته خوشحالي مناوې، ته چې کم دی ناوې کور ته راولي کوس شه او د ختم نبوت په عقیده باندې وجنګېږه او زه به ګورم که ګولۍ دې په شا باندې خوړلې وي نو خپل پی درته نه بخم، زه به ګورم چې ته ګولۍ دا چې کم دی په سینه باندې او اخري د ختم نبوت د دفاع لپاره. هغه نوجوان چې د واده ورځې ده هغه کوس شو او هغه د ختم نبوت زنده‌باد ناره ولګوله او د هغه سایډ نه فایر وشو، هغه نوجوان څه شو؟ هغه شهید شو. زمارونو دا فتنه وړه فتنه مه ګڼئ چې په پښتنو کې خپل ملګري پیدا کړه، قسم دی که دا وړه فتنه. شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې ما 1400 کاله د اسلام تاریخ ټول په ټوله سټډي کو، دومره خطرناکه او مرداره فتنه پکې نه ده راغلی، دا څومره خطرناکه فتنه چې د قادیانی فتنه ده چې ټول یورپ یې سپورټ کوي، ټول دنیا یې سپورټ کوي، پیسې چلی، ښځې چلی، هر قسمه لحاظ سره په میډیا لګیا دی، په سوشل میډیا لګیا دی، په هر میډیا هغه نن لګیا دی د ختم نبوت خلاف او د مسلمان د ګمراه کولو خلاف هر قسمه سرتوړ کوشش هغه سره دا شروع کړی دی. منګ او تاسو به د ختم نبوت دفاع کوو، منګ او تاسو به د دې دپاره چې کم دی خپل مال او جان او هر څه به څه کوو قربانو به. حضرت عمر رضی الله عنه ابو بکر صاحب ته فرمایي چې زه به تاله د خپل ټولې زندګۍ نیکۍ درکمه، ته ماله صرف د هغې یو شپې قرباني او هغه نیکۍ ماله راکړه چې کله تا د نبي علیه السلام سره په هجرت کې تېره کړله. دا ولې علما وایي ابو بکر صاحب په دغه شپه باندې د نبي علیه السلام چې کوم دی براه راست باډي ګارډ دی او د هغه د ذات اقدس خدمت کوي. د ختم نبوت دفاع دا د نبي علیه السلام مبارک د ذات اقدس خدمت کول دي. زمارونو هر کس په دې کې عیسی واخلی، انشاءالله العزیز دا به زمونږ او ستاسو دپاره د شفاعت عظیمه ذریعه ګرځي او امت مسلمه ته دا آواز ورسو چې د هر نوجوان د نارینه او د مشر او د ماشوم په زړه باندې اثر وشي او د ختم نبوت د دفاع دپاره کلک ودرېږي. وصلی الله علی النبی الامین. دا وګورئ که نه زه چې تاسو ته وایم چې دا خلک په ګوړه کې زهر ورکوي، دا وګورئ د هغې زنده ثبوت او دلیل. قادیانانو د قرآن کریم ترجمه کړی د په کتابي شکل کې او دا په ټوله دنیا کې فری تقسیمي. دا کتاب په پاکستان کې تقسیمي او په بهر دنیا کې تقسیمي. او چای چې ترجمه کړی د کنه نو تاسو وګورئ دا غنوم په داسې انداز او په داسې سټایل باندې لیکلی د عوامو د دوکه کولو دپاره چې نعوذ بالله ته به وایې که دا د صحابه او د تابعینو د زمانې چېرته لوی عالم او لوی بزرګ تیر شوی دی. تاسو ورته وګورئ الحاج حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی او به لیکي نعوذ بالله رضی الله عنه. تاسو ته پته شته دا رضی الله عنه یې ورسره ولې لیکلی؟ دا د قادیانانو دویم خلیفه دی او وایي د مشر قادیانی سره مرزا غلام احمد قادیانی ملعون سره ملاقات شوی دی. نو د مرزا غلام احمد قادیانی سره چې چا ملاقات شوی او ایمان پرې راوړی نو هغه صحابي دی، ځکه ورسره رضی الله عنه لیکلی. هغه ته دوی د صحابي درجې ورکوي نو دا رضی الله عنه ورسره ذکر لیکلی. تاسو دې ته سوچ وکئ زمارونو ښه دا د قرآن کریم ترجمه دوی کړې ده او دا په ټوله دنیا کې وګورئ، خاص کر په پاکستان کې لګیا دی دا کتاب څه کوي؟ دا دوی فری تقسیمي لګیا دی په مسلمانانو کې او د مسلمانانو کولو دپاره. نو چې په دې خبرو باندې ګورئ ستاسو کړي نظر نوجوانانو د فیسبوک او د ټیک ټاک نوجوانانو ځان له په سټایلش ویډیوګانې نه کېږي، ویډیوګانو باندې کار نه کېږي. راشئ د خپل پیغمبر ناموس وګټئ، راشئ عقیده د ختم نبوت وګټئ. دغه ویډیوګانې د مرګ نه پس د خسران او د تاوان ذریعه ګرځېدی شي او کیدی شي ما او تا پرې راونیولی شو. راشئ د ختم نبوت خدمت وکړئ چې د مرګ نه پس هم د
د قیامت په ورځ د نبی علیه السلام د شفاعت ذریعه وګرځي، د بخښنې او د مغفرت ذریعه هم وګرځي. راشئ دې له د دې خلکو مخه ونیسئ، په دې ینګ جنریشن پوی کوي، ماشوم پې پوی کوي، زنانه پې پوی کوي، مشر پې پوی کوي، نوجوان پې پوی کوي. دنیا ګوټ ته دا خبره ورسوي چې دا دي د دې خلکو چالونه د اسلام خلاف، دا دي د دې خلکو چالونه د قرآن خلاف، دا دي د دې خلکو چالونه د عقیدې ختم نبوت او د ناموس رسالت خلاف. زما رونو، زما نوجوانانو رونو، خاص کر نوجوان چې کوم دی هغه د فیسبوک او د ټیک ټاک او د یوټیوب استعمال ډېر کوي، تاسو ته درخواست کوم چې دا د دنیا مسلمانانو ته ورسوئ دا پیغام چې د دې خلکو دا مکر او فریب چې دا خلکو ته څه شي ښکاره شي چې دننه پکې ګندې او بری په صادر د ریخم واچولې، دننه پکې ګندې او بری په صادر خوشبودار اچولې. د دې قرآن کریم په نوم او د دې قرآن کریم په ترجمه باندې خپله مردار او باطل عقیده دا خلک پټول غواړي، بدبودار او ګنده عقیده پټول غواړي او مسلمانان ګمراه کول غواړي. نو چې تاسو په دې سازشونو باندې خبر یې ښه، د دې دپاره مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي. نوجوانانو رونو، عطاالله شاه بخاري صاحب چې کله د قادیاني خلاف په میدان کې ودرېده نو یوې زنانه خپل ماشوم راوړه، عطاالله شاه بخاري صاحب له په غېږ کې ورکه، هغه ورته ویلې ترورې خورکۍ په دې باندې څه وکم؟ ویل زما نور وس نه کېږي، نه مې پیسې وس کېږي او نه مې د جنګ وس کېږي او نه مې غټ بچي شته چې درلې درکمه. چې کله د هغه طرف نه ګولۍ راتلله د ختم نبوت په عقیده باندې د هغه سره جنګېدې، نو زما دا بچی ورته یو ټیم کې ډال که تاسو له خو به د ډال کار وکړي که نه. عطاالله شاه بخاري صاحب ورله ماشوم ورکوئ، خورې ستا بچي ته لا ضرورت نشته دی، لا نوجوانان ژوندي دي، په ناموس رسالت قربانېدونکي پتنګان لا ژوندي دي، ده ته لا ضرورت نشته. غلام غوث هزاروي صاحب په کور کې خبر شه چې پلاني چوک ته قادیانۍ راغلی، مسلمانان ګمراه کوي. ماشوم یو اکلوتا بیټه، یو ماشوم بچی دی، هغه بیمار دی او داسې بیمار دی چې مرګ حالات کې دی او د کور اووتو د قادیاني خلاف کتابونه واغسته او روان دی. چا ورته ویل بچی دی بیمار دی، ویل د بچي تکلیف برداشت کولی شم خو د نبي علیه السلام مبارک تکلیفو نشم برداشت کولی. چې هلته کله نږدې شو نو چا ورته خبر راوړی، ویل بچی دی وفات شو، جنازې له راشه. ویل د بچي جنازه فرض کفایي ده او د نبي علیه السلام د ختم نبوت خدمت فرض عین دی، زما د بچي جنازه وکړئ، زه دغې ته نه یم اوزګار. قادیانی چې خبر شو د هغه ځای نه وتښتېده. زما رونو په دې باندې مشرانو قربانۍ ورکړي. راځئ د دوی دا مکر و فریب په خپله مو پیژنئ او د ټولې دنیا امت مسلمه ته ورسوئ چې خلک ترې بچ شي. دا به زموږ او ستاسو د ختم نبوت د عقیدې خدمت وي. وصلی الله علی النبی.